بسم الله الرحمن الرحیم. یو بیا تاسو ته تحقیق نیوز په سکرین باندې هرکلی خوش آمدید. څنګه چې تاسو دینه مخکې مونږ ویلا کوي چې یاره د پاکستان تحریک انصاف یو کارکون چې هغه 46 دن بعد راغی، دا هغه ګاډی دی چې په ټول پلازا باندې دا د انټر کېږي، بس هغه ټول پلازا ټیکس ورکوي او دغه دی راغی چې په دې کې د سنګو هغه ورکر دی چې 46 دن بعد راورسېده او دا تاسو ته مونږ لایو نیغ په نیزه مناظر ښیو. همایون سید ډرایوینګ کوي او سرتاج خان سره ناست دی، د پاکستان تحریک انصاف هغه ورکر. تاسو ته نیغ په نیزه مونږ ورګه ته پیسې بیرون وسخه هغه کارم خراب وکنه ضرور نه راغونډه کوي ضرور نه راغونډه کوي پیسې راغونډه اوسه تاسو ته یو بیا اپډیټ درکوم. توفیل اپ څنګه وو؟ توفیل اپ څنګه وو؟ هغه بابولو انټرچینج باندې مرپور استقبال د پاکستان تحریک انصاف د کارکونو دې طرف ته ودرېږه، دې طرف ته ودرېږه. برابر کې دا سیټ دې سره خبرې لري کوو د سره اوسې ورګه لا صبر وکړه. ورګه لږ صبر وکړه، لږ خبرې به صبر کې خلک صبر مونږ مایکونه ولګو لږ وروسته شه راسي لږ خبرې کوم جی بسم الله یوم صدر دغه ولګا بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد توفیل دی او څنګه سره تعلق لرم او نن زه بله ورځ تقریبا 6 تاریخ باندې زما د اټک جیل نه ضمانت وشو او نن زه خپل کلي ته رالم او زموږ چې کوم کلیواله دي څونه ټول مشران دي ټولو زه شکریا ادا کوم چې داسې هرکلی راته ووي او بس دا محنت دی دا خو موږ د ټول ته پته د عمران خان دپاره کوو او څونه ما دا ورځې وې دا لږې وې د عمران خان دپاره ځکه چې موږ ټول دپاره ټول خلک موږ ټول د ازادۍ دپاره لګیا یو د عمران خان دپاره لګیا یو. عمران خان जिंदाबाद عمران خان जिंदाबाद عمران तेरे जान साथ عمران तेरे زه په 22 تاریخ باندې د کالج نه راووتم د سهار مالي 11 بجې او په یونیفارم کې زه اوچت کړم د ګولډ مور نه اوچت کړم پمپلیټ مې تقسیمول په هغې کې اوچت کړم او بیا یې تاڼې ته بوتلم د هغې نه پس هغوی پهله دونه ما ته څه دغه نه کوه بیا چې هغوی کله زما بیګ وغیره وکتو نو ما سره عمران خان بوک را سره ولیدو په هغې کې ما سره بوک هغه مې اور میرا پاکستان چې هغه یې ولیدو نو هغه بس هغوی بیا اسلحه واچوله ځکه تاسو ته پته ده او هغې نه بس بیا جنډه به پای کې پرته وه او بیا زما موبایل یې وکتو بیا زما ویډیوګانې وکتې نو ما هغه پمپلیټس وغیره به تقسیمول کم کالج سټوډنټانو هغوی سره زما مخکې نه تقریبا هفته دوه مخکې دا شروع
نو هغې نه پسې بیا ما باندې 780 بیا واچوله او دغه بس ډایرکټ بیا اټک کېږي. کوم وخت چې تا هغوی سره تېر کړو ټارچر کړی خو نه وي یا داسې نه جی په تاڼه کې کړي وو، تاڼه کې ډېر تنګ کړي وو ټول، یوازې زه نه ټول چې کوم پی ټي آی بې ګناه کسان ټول 22 تاریخ باندې اوچت کړي وو. د 24 نومبر کال و هغې نه مخکې به 22 تاریخ موږ ټول اوچت کړو او زه یې په یونیفارم کې اوچت کړی وم. په یونیفارم کې چې هغوی ما سره کوم طریقې سره پیش راتلل نو ډېر مطلب ظلم یې کو او موبایل یې مې رانه اخیستې وي، زبردستۍ باندې هغه کولاو هم کړي، پاسورډ یې کولاو کړي. هغه ما چې کوم پرسنل هغې کې ډیټا وغه هر څه هغوی وکتله. د شمس کالنۍ والا پولیس خو بس د خپل طرف نه دا کول چې کله زما سره ولیدل ما ته وایي چې ته خپل مطلب سټوډنټ یې، ته د عمران خان مطلب تا کوم ویډیوګانې هر څه یې کتل چې ته خپل سکول نه راځې، تعلیم نه راځې که نه ته عمران خان نه راځې. نو موږ خو دغه وړاندبی دا وه چې موږ د خپل ملک دپاره لګیا یو، ټول خپل ازادۍ دپاره لګیا یو. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. په ټول نه مخکې خو ستاسو د میډیا د ملګرو ډېره شکریا ادا کوم او څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ ټایګران چې دي هغه جیلونه یې وخوړل، سخت یې وخوړلې او په دې خبرو باندې نه مونږ پاکستان تحریک انصاف ورکران وروسته کېږو او نه به وروسته شو انشاءالله، ځکه چې مونږ د حقیقي ازادۍ دپاره لګیا یو او زمونږ نن طفیل ملګری چې دی زمونږ کشر دی دی هلته کې چونکې پمفلیټ یې تقسیمولې زمونږ د ډي چوک احتجاج روان د هغې دپاره دی اوچت کړی او تقریبا 46 ورځې د جیل کې تېرې کړې، 46 ورځې بعد دی رها شه. مونږ ټول ملګري د استقبال له راغلي یو. خان صاحب په جیل کې دی زمونږ د هر ملګري دا خواهش دی چې یاره خان صاحب دی بار وی خیر دی که مونږ دننه شو، دغې باندې زمونږ د یو ملګري څه پروا نشته دی خو مونږ به انشاءالله چې څنګه خان صاحب سختې تېرې کړې د ملک دپاره خبرونه. د افسوس خبره ده تاسو نه ایم ان ای شته دی، نه ام پی ای شته دی، نه د تحصیل نه د ډسټرکټ د لیول څوک مشر شته دی، علاوه چې کنه خمایون دی او سرتاج خان مونږ وینو او تاسو په خپله باندې ولاړ یې، نور کارکنان دي عام وجه سره ده. ام ان ای صاحب چې دی هغه په مکونه اسلام آباد کې و او ام پی ای صاحب چې دی هغه مطلب دا دی چې د هغه کې څه پروګرام و هغه د اکاونټ موږ ته وي چې یاره تاسو د خپل سینیر ملګري لاړ شئ او دې ریسیو کوي او ملګرو ته اطلاع ورکړي چې یاره ټول ورکران راوځي. دا ټول زموږ سینیر ورکران دي، ټول ملګري دي راوتي دي. ښه نو دغه سمانه نه لري، زموږ ام پی ای صاحب هم راځي، ام ان ای صاحب هم راځي او نور مشران باندې ټول راځي. دا لاس کې وسیله بیا بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو ستاسو د میډیا او د نور د پاکستان تحریک انصاف چې کوم ورکر کوم مشران راغلي دي ټولو ته په جمع السلام علیکم. منګه چونکې دا ملګری طفیل د اسلام آباد نه نن راغی او منګه دلته کې د هغې استقبال وکړو، د ملګري سوال وکړو د مشرانو هم هغه هم زه جواب درکوم. منګه ام پی ایس د حلقې په سطح باندې تاسو ته پته یو ټیم جوړ کړی، لیګل ټیم، پای کې زموږ 4 کسان یو او دا ملګري نوم د چې کوم لیسټ و په هغې کې د ده نوم و موږ ته راکړی شوی چې یاره د ده پسې به خپله منډه تړه، تاسو هر څه به وکړئ. موږ بالکل ټیک ده. بیا هغه داسې توپیل ته پته ده هغه موږ بیا آی ایل اف اسلام آباد ذمهواري واخیسته او نن انشاءالله آی ایل اف اسلام آباد چې کوم دی کسان زموږ ریلیز کېږي، هره ورځ آی ایل اف والا لګیا دي، ډېر ښه کار کوي او د هغې یو ثبوت زموږ د حلقې دی ستاسو د وړاندې. نو دا ستاسو د مخې ده او د پنډۍ چې زموږ کوم ملګري دي د هغې دپاره هم موږ خپل کوشش کوو. اوس خو دی موږ د کرنل شیرخان نه ریسیو کړو، دی د اسلام آباد راغی.
نو د دې شو ورځې شوې دی هلته دی او چونکې دی په 24 باندې دغه شو گرفتار شو په 22 باندې او دغه پمپلیټ لګولې د کالج د طرف یو سټوډنټ و دې طرف تللی دی نو دام زمون کشر دی یتیم دی او ان شاء الله مونږ به د سره په هر میدان ولاړ یو او مونږ د یو قربانۍ نه څنګه چې د خبرې وکړې ډېر د قدر په نظر د ستاسو د وړاندې د نن چې اوس دا ټول ولاړ دي او دا دونه استقبال کوو خو دا خو که داسې یو سړی ونیسي څو خلک راځي څوک ورنځي خو دا د خان سپاهي دی او دا زمونږ کشر دی او ان شاء الله د سره مونږ هر قسم تعاون هم کوو د پارټۍ طرفه چې صحیح مونږ سره منډه هم او مونږ به دله عزت هم ورکوو او د قرباني ورکړې ده مونږ باندې بالکل په سر سترګو ټول له یو کلیپ ورکړه ناظم صاحب ویاک نستعین دا زموږ ملګری محمد طفیل چې کوم په 24 باندې دی گرفتار شوی او په دې سلسله کې گرفتار شوی په 22 باندې چې د 24 هغه پمپلیټ تقسیمولې د چا دپاره د خان صاحب چې کوم کالو د هغې دپاره زموږ د پاکستان زموږ د وړو زموږ د ټولو مشرانو د دې ټولو د ازادۍ دپاره ځکه دا 46 ورځې تېرې کړې نو دا د تېرې کړې د چا دپاره د خان صاحب دپاره او زموږ د ټولو دپاره موږ ټول د دې نه یو قسم د دې نه پاتې نه یو او نه د دې نه څه مخ اړو د پی ټي آی چې کوم ورکر دی هغه اني وخت هغه دې ته تیار دي چې یاره زموږ سره دا کار کېږي ولې چې څه معاملات روان دي هغې نه ټول خلک خبر دي دا میډیا ته خبر ده هر سړی ته خبر دی نو لحاظه موږ هغې ته ټول تیار او طفیل چې کوم دی دا زموږ ورور دی زموږ کشر دی دته به موږ ډېر په قدر باندې بسم الله الرحمن الرحیم ظهور بھائی ستاسو ټولو مننه او د پاکستان تحریک انصاف ورکرانو چې کومه قرباني ورکړه دا به ان شاء الله تعالی په تاریخ کې کوم ځای کنه یاد ساتل کېږي ریاست د پاکستان تحریک انصاف د ورکرانو حوصله ولیدله او الحمدلله تاسو ظهور بھائی ګورئ زموږ چې کوم ورکر د جیل نه رها شي نو د هغه بیا دغه بیانې کو د دې نه زیاته قرباني راغله نو بیا به موږ ان شاء الله دریغ نه کوو ان شاء الله تعالی د دې حوصلو سره پاکستان تحریک انصاف ورکر چې کوم دی کنه په ګراوند باندې موجود دی او ان شاء الله مقابله به چې کوم دی کنه کوو بسم الله الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین زمونږ د ماشوم طفیل چې کوم قرباني ورکړه الله تعالی دې مشرانو نن توفیق ورکړي چې دغه شان قرباني وکړي ټولو مشرانو له نو ډېر زیات په دې باندې خوشحاله یم ډېر زیات پې خوشحاله یو ټولو چې دغه شان دا ټول چې کوم دی نو دا تکړه شي او قربانۍ ورکړي خو قرباني غواړي بس هغه خبره شي بس نحمده ونصلي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي زه دا ول غواړم چې زه په خپله پرې ګیر شوی وم خو هغه چې زه پرې کوم موسیقه باندې وم نو هغه په خپله ویزا ما رشتهدار دی خبره دا شوه چې زه په خپله ګیر شوم په ځای کې خو بس هغه لا بس کوم به هغې نه خو زه هم چې جې ته تللی وی نو ښه به وه تللی وی نو ښه به وه ځکه چې یقینا ما انټرویو ډېرې اخیستې وې ډېرې زیاتې چې سړیانو اخیستې وه وایي چې بابا ته په دې عمر کې داسې کېږي که نه مزید عمران خان لپاره ځکه ډېر دغه یم چې 20 کاله مې پکې تېر کړل 20 کاله بلې فکر دې کړي 20 کاله مې تېر کړل موږ صرف چې اوس په کلي کې سونګوو کې ما نوم ګلغواس دی په سونګوو کې موږ صرف 15 کسانو د 15 کسانو 4 کسانو لیډر ما کوو او د هغې نه الله څومره وکړه چې دا ماشوم باشي چې پیدا باندې نه و که نه نو الله دې بس زه دې طفیل سره یم زمین نامه د خپله پی ټي آی سره یم زه د خپلو ملګرو ډېر شکریه ادا کوم چې دوی په دې دغه کې زموږ سره تعاون وکړو او الله دې دوی له دې اجر ورکړي امین ثم امین جی ګرانو کتونکو تاسو ټولو تفصیلا خبرې اورئ دې وخت کې موږ سره موجود دی سرتاج خان چې هغه موږ په دې پروګرام کې اخیره ته ویښتو چې د زړه خبرې وکړي
او دا ته لګو خرور اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم او تاسو میډیا مرګور شکریا ادا کو یا چې زمونږ د الکی کم ملګری راغلي دي زیاته د استقبال لا توفیل لا او د دې ډېر شکریا ادا کو او باقی تاسو ټول ته معلومه چې بس زموږ ټیم په ټیم مرګري ریلیز کیږي جلونه را روان دي او بس موږ په دې دغه چې هر یو خپل درنوالي چې کمینو هغه ورکو ورزوله او نن هم د کشان یو ملګری پکې چې په دغه نه د 26 نمخ کې په 22 نیول شو گرفتار شو سټوډنټو چې دا پمفلټ یې د تقسیمول نو هغه نن ضمانت شو بس موږ مرګرو ټول وتر غونډو دلته او ان شاء الله تعالی چې دینه پر امید یو چې په کم میشن لګیا یو موږ په دې کې ان شاء الله کامیابی کو عمران خان په دې کې کامیابیږي او دا سونه قرباني چې ورکړي کیږي د ملک لپاره ورکړي کیږي د قوم لپاره ورکړي کیږي او ان شاء الله موږ خصي مطمئن یو د دینه چې الله ته منظوري او خیر نو موږ په خپل میشن کې د داسې کارکون د حوصله افزایی لپاره تاسو د هغه د پارټۍ طرفه څه رقم کې خو لري موږ د پارټۍ طرفه خو بس مشران دي برنه الریډي لکه سیم صاحب او یادي زنګ چکم لیډرشپ تغي خصي لګیا دي جوړ یو مرګري لبس تاغه سیم دات چې دغه سره کیږي د روټین مطابق غي لګ درنواله دي ورکړي داسې ورکر به چې هغه ډیر غریبانان یو زما په خیال ډیرو ته موږ رسیدلی دي زموږ ملګری ام پی ایس سونه چې دغه وسته یا سونه چې زنګ د مشرانو د ټول خپل طریقه باندې رسیدلی او رسو ورته من وباسه زه دی ګرانو کټونکو دا روانګي شروع شوله دی وخت کې